نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله رب العزت په انسان باندې دو نعمتونه کړي دي. یو نعمت ته شهوت او بل نعمت ته غوسه. دا دوړه د الله رب العزت نعمتونه دي. د شهوت په وجه باندې انسان نفع حاصلوي. څنګه چې انسان واده وکړي بیبي وکړي نو په دې باندې نفع د بچو په شکل کې حاصلوي. تاسو موږ طریقې ویلې وي چې که دا شهوت غلطي او غلط ځای استعمالیږي نو په دې باندې پکړ ډېر سخت ده. خو جایزه طریقه خو شته که نه چې کله جایزه طریقه نو د پروردګار نعمت ده او دا غوسه د الله رب عزت یو نعمت ته. په دې غوسې باندې انسان د خپل ځان دفاع کوي. د خپل ځان دفاع په دې باندې کوي. انسان بدو څیزونو نه په دې غوسې باندې څه شی کوي؟ خپل ځان بچ کوي. نن په دې غوسې باندې څو خبرې وکړو ځکه دا یو ډېر ضروري موضوع ده. په دې باندې خلک نه پوهېږي. دا غوسه دا په قرآن مجید چې الله رب العزت استعمال کړی ده او د غوسې دپاره الله رب العزت دوه الفاظ په قرآن کې راوړي دي. یو لفظ په قرآن کې راوړی ده غیظ، غوسې دپاره غیظ، او یو یې غضب راوړی ده. دا غیظ دې ته وایي چې انسان ته غوسه ورشي او انسان دا خپله غوسه وسکي. غصے کو پی جائے. انسان بیا خپل باطن کې اور بلیږي. بهر انسان دا غوسه نه وباسي. نبی صلی الله علیه وسلم ته په بعضې اوقاتو داسې غوسه ورله چې محبوب به سور شوی سره. نو صحابه کرام به دې نه معلومه د محبوب له مخ مبارک نه به دا خبره محسوس کړه چې محبوب باندې خبره ښه نه ولګېده. او یو غوسه غضب لفظ په قرآن کې استعمال شوی ده. غوسه غضب هغې غوسې ته وایي چې دا غوسه ته په ارادې د انتقام په نیت سره ته په بل چا باندې غوسه وکړي. الله رب العزت چې په دې قرآن کې دا غوسه چې کله په قرآن کې ځان دپاره بیان کړې ده نو خپل ځان دپاره لفظ غضب راوست. ځکه چې پروردګار والجلال غوسه خو بیا انتقام په نیت ارادې سره یې که نه پروردګار نه بیا څوک بچ کېدلی شي. بله خبره ده چې دا غوسه نه ده، دا یو فطرتي شی ده. دا څه شی ده؟ یو فطرتي شی ده. دا به انسان ته خامخا ورځي. ځکه الله رب العزت په قرآن کې فرمایي والکاظمین الغیظ. دې څه مقصد چې خلک غوسه سکي. غوسه راتلل دا بده خبره نه ده. دا به خامخا راځي. دا یو فطرتي څیز دی. خو دا غوسې سکل چې کوم دي دې ته الله رب العزت حکم درکړی دی چې دا غوسه ته څه وکړه؟ ویسکه. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ده اغضب کما یغضب البشر. وایي ما ته هم غوسه راځي لکه څرنګه چې نورو انسانانو ته غوسه ورځي. خو محبوب به څه کوله؟ خپله غوسه به یې څکله. دا غوسه چې ته ونسکې او د دې تا ته پته نه د علاج، نو دا غوسه په انسان باندې دومره غالبه شي چې انسان په عقل باندې پرده راشي. حتی دوره پورې چې بعضې اوقات د غوسې په حالت کې انسان له خپل ایمان نه هم معروم شي. ځکه ثناءالله پانیپتي صاحب دا خبره کوله چې که یو سړی غوسه شي او ته ورته چې سړیه دین داسې وایي، شریعت داسې وایي، او دی تا ته وایي چې پرېږده مړه شریعت او دین، په دې لفظ سره فقط کفر دی، کافر. خو دا لفظ خو انسان په غوسې کې خو انسان به په خپل حال کې نه کوي. دغه رنګې په دې غوسې په حالت کې بعضې اوقات انسان خپل ورونو سره مکمل تعلقات کټ کړي. دې غوسې په حالت کې بعضې اوقات په دې غوسې په حالت کې انسان خپله ښځې ته طلاق ورکړي. وایي چې طلاق مې ورکړه خو په غوسې حالت
نو څوک په خوشي په خندا کې طلاق وکړي خو په غوسې حالت چې ورکوي خبرې پوه شوې نو دا غوسه ډېر خطرناک څیز ده دا دې که په دې باندې ځان نه کړای پوهې نو په دې غوسې کې انسان بعضې اوقات داسې کارونه انسان نه وشي چې هغه کارونه بیا شاته چې وي د ګنډلو نه وي په دې غوسې کې انسان تاسو موږ ټول پښتانه یو هر په علاقې او هر کلي کې څومره داسې واقعیات راغلي دي قتلونه وشي معمولي خبره و یاره سړی سهار سره ناست وي واپس چې ګپس لګوي بیا سره مړه کړه و دې غوسې سره چې کي سره مړی کي دا غوسه ډېره خطرناک څیز ده د غوسې علاج فرض ده څه شی ده فرض ده د دې علاج به خامخا کوي په دې به ځان خامخا دا شریعت فرض کړی ده ځکه یې فرض کړی ده چې په دې غوسې په باره کې انسان کوم ځای نه کوم ځای ته ورسي